عزتمند مشرانو او ګران ورونو او دوستانو، د دواړو جهانو د سردار علیه الصلاة والسلام چې د قیامت متعلق سبا د علامې بیان کړي دي امت ته، د هغې بیان ما تاسو ته شروع کړی. قیامت دوه قسمه دی، یو د هر سړي خپل قیامت دی، یو هغه عام قیامت چې ټول جهان به ختم شي. نو دا د هغه لوی قیامت بیان دی چې سړی مړ شي نو د قیامت په خپله شروع شي، او هر چا ته د خپل مرګ نږدې دی نو قیامت هم نږدې دی. یو صحابي حضور مبارک نه تپوس کوي چې قیامت به کله وي؟ نو حضور پاک ورته وایي چې څوک مړ شو خو د هغه قیامت راغی، د هغه دروازه د اولونو ودرېده او حساب کتاب ورسره ورو شروع کېږي. خو هغه لوی قیامت چې ټول جهان به ختم شي، د هغې دپاره حضور پاک مخکې څه بیان کړی او ما ورته ویلي چې دا د خدای او د رسول د طرف احسان دی چې د آینده حالاتو خطرناکو نه یې مونږ خبر کړي چې د هغې مناسب تیاري وکړو. ما درته ویلي یو سړی پرچې ته کښېني او د پرچې لیکلو نه مخکې ورته څوک دا ووایي چې دې پرچه کې به دا د اهم سوالات راځي، ما به څومره خوشحاله شي چې تا خو ما ته پرچه وښودله. نو دغه شان د لوی علامې نه قیامت د راتلو نه مخکې حضور پاک موږ ته علامې ښودلې دي او دی احسان دی. زمونږ امت چونکې آخري امت دی او زمونږ شریعت آخري شریعت دی او زمونږ پیغمبر آخري پیغمبر دی، په مونږ مسله ختم نه ګورئ. دا امید مه کوئ چې کنې بل پیغمبر به راځي یا به بل امت راځي یا به بل شریعت راځي. نو مسله آخري ده، نو د آخري علاماتو ته خیال کوه. تېره جمعه کې مې ورته دا ویلي چې په مسلمانانو به داسې مشکلات راځي چې حکومتونه او مسلمانان به عام ختم کېږي. بیا به خدای د امت د خیرخواهۍ دپاره یو ښکلی خلیفه پیدا کړي. پیغمبر به نه پیغمبر ختم د ولی الله وایي او حضور پاک د هغه علامې ښودلې. وی نوم به یې زما د پلار نوم به یې زما د پلار په شان دی او د مور نوم به یې زما د مور د نوم په شان دی او زما د نسب نه به سید دی محمد ابن عبدالله ابن فاطمه آمنه. داسې محمد به یې نوم د پلار نوم به عبدالله او د مور نوم به آمنه. بیت الله شریف کې به خلقو ته څرګند شي، یعنې معلوم به شي، کنې پیدا شوی به مخکې په مدینه منوره کې به اوسېږي. نو عمرې له به تلي او د طواف کې به یو غیبي اواز وشي چې دا هغه مهدي منتظر دی، د کوم شخصیت چې حضور پاک خبر کړو دا هغه سړی دی او بیعت به ورسره وکړي. علماو عوام خلک به ترې راجمع شي، دی به وایي زه نشم کولی، هغوی به ورته وایي نه چې ته دی وخت کې د امت مشري ونه کړې او امت د دې مصیبت نه خلاص نه کړې، نه څوک پوهېږي. نو د دواړو جهانو سردار یې ظاهري علامه دا ښودلې ده چې خبرې کوي نو ژبه به یې بندېږي، ژبه به یې ونښلي نو دی پتون نه به داسې لاس راخلاص کړي لکه سړی چې ژبه بنده شي او تنګ شان شي. دی هغه حسي علامه ده. مسلمانان چې چېرته ځای په ځای خبرېږي به ټول راغونډ شي دته او د جهاد تیاری وشو. انګریزانو او دشمنانو د اسلام له به شکست ورکړي. دوی به په دې جهادونو کې مشغوله د بیت المقدس خوشات چې یو اواز به وشي د دجال مقدار څرګند شوی دی. خلک به پریشانه شي، دی به سړي ولیږي چې معلومات وکړي چې رښتیا دي که نه. به رښتیا نه وي هسې اواز به شي ځکه د علامې به زر زر موجودېږي. دجال څه بلا ده؟
زموږ ښکلی پیغمبر ویلی دی چې د دجال نه لویه فتنه به په دنیا کې نه راځي. وی هر پیغمبر خپل امت د دجال د راتلو نه یرولی دی. لقد انذره نوح قومه، نوح علیه السلام نه شروع کې چې څومره پیغمبران دي، هر پیغمبر خپل امت د دجال د فتنې نه یرولی دی چې ګوره دجال خطرناکه فتنه ده، خو زه تاسو یروم او هغه به راځي زما په زمانه کې امت کې. ځکه پخوانو پیغمبرانو ته دا نه ویلي شوي چې کله به راځي، وایي تاسو خپل امتونه ویروئ، خو راځي به زما په زمانه کې. ځکه زما زمانه معنا زما د نبوت زمانه، زما په امت کې به راځي. د هغه نه به مخکې یو کم 30 دجالان پوره کېږي. دجال وایي مکار ته، فریبي ته، فراډي ته. یو کم 30 په مخکې راځي، دا به 30 دا 30 په مختلفو زمانو کې راځي. او هر دجال چې پیدا شي هغه زما د امت دپاره یو لوی سبب د فتنې وي. دوی کې به انتشار او فتنه پیدا کړي. هر یو به دروغجن او هر یو به د پیغمبرۍ دعوه کوي، زه پیغمبر یم. خو آخري دا لوی چې دی دا ډېر زیات خطرناک دی. د دواړو جهانونو سردار یې علامې ښودلې دی. خدای پاک دې موږ بچ کړي. یعنې دا خواهش لري چې زه دجال وینم، نه، وی زه به درته داسې علامې ښوم چې یو پیغمبر هم نه دی ویلی. خو د دجال له فتنې نه یې خپل امتونه یرولي دي. وی دې علامه ده چې دواړه سترګې عیبجنې دي، یوه شنه سترګه ده ګسه او بله ړنده ده خو بخه راوتې ده. نو رنګ یې خړ دی خو سترګې یوه شنه ده، هغه کار کوي کاڼی شان، او بله ښې سترګه هغه لکه د انګور د دانې بخه راوتې ده. نو دومره عیبجن انسان چې ځان نه عیب نشي لرې کولی، نو په دې خو هر سړی پوهېږي. وی اول به د پیغمبرۍ دعوه کوي، بیا به د خدای دعوه وکړي چې زه خدای یم. او داسې سحرونه او کورتبونه به ورته خدای ښودلي چې پړونه به ورسره روان وي، خور به د اور نه ډک ښکاري دوزخ، او دا یو خور به د میوو د باغونو او د خوشحالو نه ډک ښکاري. کله به لاس داسې کړي، لاس کې به سړي د دوزخ ښکاري اور، او بل لاس به داسې کړي هغې کې به باغونه او خوشحالۍ ښکاري. نو خلکو ته وایي ما خدای وګڼئ، دعوه د خدای به وکړي. نو زیات ورپسې روان یهودیان او ښځې به وي. ښځه خو ډېر کمقله شی دی که نه، نیکان یې پکې، خو ښځه کمقل دی. ښځه په دې تعویضونو، په کوډو، په سحرونو، په دې ډېره زر دوکه کېږي او اکثر ایمان یې پوي. نو هغه چونکې لوی ساحر دی، نو ښځې به ترې زیاتې متاثره کېږي. نو چې چا ته وایي په ما ایمان نه وړه، هغه په ایمان نه وړي، نو چې نیټې پورې نو دی اور طرف ته به یې غورځوي، جنت طرف ته. او چې څوک پې منکر شي چې ته داسې نه، نو هغه به دې اور طرف ته وغورځوي. لاس کې به یې دا چوډۍ په لارې کښي ورته به یې وغورځوي، هغه به اور ښکاري، خو هغه به حقیقت کې خوشحالي وي. او دا بل طرف ته چې جنت ښکاري، دا به حقیقت کې اور وي. په تندي به یې لیکلي کافره، کفره، خو مسلمان به پوهېږي. نو د دواړو جهانو سردار وایي که په هېڅ نه پوهېږئ، نو په دومره خو پوهېږئ چې خدای ړوند دي. وان الله لیس باعور. که په هېڅ شي نه پوهېږئ، نو په دومره خو پوهېږئ چې خدای خو ړوند دي. یو انسان چې د ځان نه عیب نشي لرې کولی، سترګې بینا کولی نشي او ټیک کولی نشي، نو هغه خدای وي. نو که په هېڅ نه پوهېږئ، نو په دومره خو هر سړی پوهېږي چې خدای خو د عیبونو نه پاک دی. نو چې سړي سترګه یو بخه راوتې، نظر پرې لګي کاڼی، او بل طرف ته بخه راوتې، هغه ړنده وي، نو څومره د
دا سترګې د انسان د حسن و جمال ځای دی نو چې هغه د حسن و جمال ځای وله خدای عیبجن پیدا کړي نو پاتې به سي کوم ځای کې به څرګندېږي د دواړو جهانو سردار خپل وطن یادوي زمونږ د وطن نه مشرق جانب ته برحاته طرف ته نو اول به څرګندېږي اصفهان کې اصفهان ایران کې علاقه ده بیا به په نجد راشي بیا به راته وشي مسقط او عمان او په یمن عدن کې به یو څو پاتې شي بیا به راشي مکې مکرمې ته مکه مکرمې ته به نشي داخلېدی بیا به مدینې منورې ته راشي مدینې منورې ته به هم نشي داخلېدی خدای پاک به هلته ملایکې مقرر کړي په هغه وخت کې به د مدینې ښار د اوو دروازو په منځ کې قلا کې دم نو په هره دروازه به دوه ملایکې مقررې نو څه پرېږدي به نه دجال نو دی به مغربي جانب ته یو خړي ځمکه ده هلته خوره عربی کې خوره او خړي ځمکې ته حره وایي نو دغې حرو کې به پړاو واچ خدای پاک په مدینه کې زلزله راولي 3 ځله یو ځل به ګړزو شي دویم ځل به وشي او دریم ځل چې وشي ډېر منافقان او ډېر کافر چې هغه وخت کې اوسېږي او ډېرې مردارې ښځې دا به د مدینې نه وروځي او حرې ته به ورشي په هغه به ایمان نه وړي هغه سره به ملګري شي یو سړی به یو نیک چې ورځې ورته به وایي قسم دې تا هغه دجال یې چې موږ ته خپل پیغمبر ستا په باره کې ویلي دي ته کافر یې مردار یې که ته خدای نو د ځان نه خو دا سترګې ټیک کړه نو دی به دې خلکو ته داسې توجه وکړي ګوره وایي که دا سړی مړ کړم او په منځ یې وشلم او بیا جمدې کړم نو زما په خدای کې به څه شک پاتې شي هغې به وایي نه ته خو زموږ خدای دی به داسې ونیسي په منځ به یې وشلی دومره ده بلا بچې یو طرف به داسې وغورځوي بل به بل داسې او په منځ کې به لړ راشي مړ شو که نه ویوسي دوباره جمدې کړم نو هغه یو دړه به راوالي دا بلې دړې سره به یې داسې یو ځای کړي چورلیټ پکې بس جب جوړ به شي سړی هغه به وخاندي وی قسم دې اوس مې ښه یقین راغی چې ته هغه دجال یې ځکه ته به دا کارونه کوې پته نه وي څه شیطاني اثر به شیطان به هغه پټ کړي د ده په شکل به بل جوړ شي یو ځای به کړي خو مرګ او ژوند خو د خدای لاس کې دی خو دله به خدای دا شیطاني چلونه ورته ښودلي ورته وایي زه اوس مې مړ کړه که ته خدای نه دوباره مې مړ کړه نو د دواړو جهانو سردار وایي فلن یسلط علیه دوباره به یې مړ نه کړی شي دی به نه شي وژلی په کلي به ورشي وایي په ما ایمان نه وړی که نه نو چې ایمان پرې راوړي دې ځمکې ته به وایي خزانې را څرګنده کړي بوټي وشي میوې به وشي بوټي به وشي شینکۍ به وشي غوا میخ و غولانځې به ډکې شي خلک به خوشحاله شي او چې څوک انکار وکړي چې نه دې فصلونو ته به یې وچشي او د غوا میخ و غولانځې به وچشي او خاک به پرې راشي یو لاس کې به د ډوډو یو لوی ټوپکې ښکاري او بل طرف ته مصیبت و یو صحابي حضور پاک ته وایي صاحب زه خو به ورشم هغه ډوډو طرف ته پکې ډوډۍ به ترې وخورو نه پام کوه چې دجال نه خبرېږې نو خپې ته وباسئ او حضور پاک وایي د صورت کهف دا ړومبي 10 آیتونه چې سړی وایي الحمدلله الذي انزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا او ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آیاتنا عجبا دا لس ړومبي رکعاته چې سړی وایي خدای پاک یې د دجال د فتنې نه محفوظ ساتي دا هغه ویلي وایي چې خبرېږې نو وګورئ پام کوئ چې ور نه شي هر دا مسله ده چې د فتنې او د مصیبت د ځای نه خبرېږې نو ورځی مه او فتنه سړي راکاږي ډېر لیډران
چې هغه د فتنو خبرې کوي د هغه تابعداري د دنیا او د آخرت سپېرتوب وي خو تا ته به غوړې زیړې خبرې کړي نو ته به دوکه کېږې نو د دواړو جهانو سردار وایي د فتنې د ځای نه ځان بچ کوې دا مه وایه چې زه داسې یم زه داسې یم تکړه یم ته به دوکه شې 40 ورځې به یې ژوند دی په دنیا کې خو یو ورځ به دومره اوږده شي لکه د کال مړه اسمان او لمر کې به سړي ته فرق معلومېږي یو ورځ به یې د میاشتې مرئ یو ورځ به یې د هفتې مرئ او دا باقي ورځې به یې د عام معمول مطابق مهدي صاحب چې دویم ځل خبر شي چې دا خوا دجال فتنه راڅرګنده شوې 2 کاله به د هغه په جنګونو کې تېر شوي دغه وخته او مسلمانانو ته به تسلي به کوي ځکه مخکې به د کافرانو د لاسه ډېر زیر و زبر شوي مالونه جایدادونه اولادونه دې ټولو ته به تکلیفونه رسېدلي نو چې دې خبر چې دی به وایي خدای دا خو بل غم راغی نو سهار وخت کې به جمع ودرېږي د دمشق یو لوی جامع مسجد دی هلته کې نو د جمع د ودرېدو وخت به اقامت په شروع وي دی به د بره نه به آواز وشي چې هلکه دغه راوړی د اندرپایان راوړی عیسی علیه السلام راغی خدای پاک به د سبا د مانځه نه پس او د اقامت وخت کې عیسی علیه السلام را کوز کړي په دغه ځای د جومات په چت او مشرقي منارې سره دقه شانې ویلې دي چوغې به یې اغوستې اعلی او تازه لمبلې به یې او د دې مخ او د ګیر نه به اوبه څاڅي خو 2 ملایکې به یې راکوز کړي چته پور اواز به وشي وي هلکه دغه راوړی اندرپایا به راوړی شي دی به په هغې راکوز شي مهدي صاحب به رارسته کېږي وي صاحب ته مبارک شخص یې مخکې مونځ به ته کوې نه تاسو خپل امت اقامت ستا دپاره شوی دی او ستاسو امت د بعضو دپاره دا مشران د امامتي اقامت ستا دپاره شوي مخکې کېږي به ته مونځ به وشي خلک به خوشحاله شي ځکه یو غیبي اواز به اوري چې ستاسو نجات دهنده ستاسو د مشکلاتو د حل کېدو یو ذریعه او سبب خدای راولېږي مهدي صاحب به ته وایي بس اوس په قیادت ستی مشري به ستی هغه وایي نه مشرتې زه صرف د یو کار دپاره راغلم زه به دجال وجنم باقي جهادونه او لین دین او مشري ټوله ستا دا دجال دپاره عیسی علیه السلام ولې راکوزېږي خدای خو په بل چا هم وجلی شو خو بل څوک به یې نه شي وجلی دومره د بلا بچې وه نو خدای وله عیسی علیه السلام مخوی کړل نو زموږ عالمان وایي خدای پاک په خپلو کارونو ښه پوهېږي موږ د خدای په کار کې هېڅ نه شو ویلی چې رسول الله ویلي دي څه او د خدای په ښکلي کتاب کې راغلی دی په هغې زموږ ایمان دی بلا چون او چرا موږ د خپلې خېټې نه نه یو خبر ټماټر او ډوګانو خورو په خېټه کې مختلف نظام روان دی میتیازې جوړېږي لاړې جوړېږي یو شی جوړېږي سترګو باندې لیدل کوو په دې نه پوهېږو چې دا لیدل څنګه کوو په غوږونو اورېدل کوو خو په دې نه پوهېږو چې دا څنګه اورېدل کوو زړه هم څه کار کوي پړپوس هم څه کار کوي نه د خدای کار دی خدای داسې پیدا کړی اونو کې دا رنګونه میوې لمر سپومې هر شي ته چې ګورې ستا عقل به حیران ته په کې څه نه شوی دې ګوتو کې څه نه شوی نه د ګوتو د حقیقت نه خبره نو د خدای په کارونو کې څوک څه ویلي نه شي نه پې پوهېږي بس چې خدای او رسول څه ویلي دی یؤمنون بالغیب دې ته وایي چې ایمان به لرې په غیبو غیبو معنا ده که ته پې پوهېږي که نه پوهېږي که ستا عقل ورته رسي که نه رسي که ته په لباټلو او په ورکشاپونو معلومولی شي که نه شي معلومولی خو چې خدای ویلي دی او رسول الله مبارک مونږ ته ویلي دی بس دغه کافي ده د مسلمان لپاره نو د هغه راتلل ولې دی ما د خپل علماونو یو 2 وجې اورېدلې
عیسی علیه السلام به دا ارمان کو خدای ما د آخري پیغمبر په امت کې حساب کړي. نو خدای پاک د دغه دعا قبوله کړې. نو د آخري امت کې به دی راځي وی به پیغمبري به دیني ختم شوی خو بیا به دلته د امتي په حیثیت راځي. نو خدای پاک بیا هم کال نه راولېږي هم به د امتي شرف ورته حاصل شي. دا حافظ ابن حجر وایي چې دې عرضو وه نو خدای والا هغه عرضو پوره کړي چې د دې امت کې به راځي. زمونږ امت سره خدای ډېر احسانات کړي دي. نو دوی چې هغه احسانات اوري او هغه فضایل یې اوري او ثوابونه اوري او د خدای د احساناتو تذکرې اوري دی به وایي کاش خدای ما د آخري پیغمبر په امت کې حساب کړي نو په دې امت کې به یې خدای راولي. دا خو یو د هغه د زړه ارزو پوره کېږي. دویم دا ده چې عیسی علیه السلام پیدا شو نو د یهودیانو به ورته دجال وي ځکه هر امت کې د دجال ذکر دی. په یهودیانو کې عیسایانو کې د هغې نه مخکې څومره مذهبي امتونه چې راغلي دي او څومره پیغمبران راغلي دي د هغې په کتابونو کې د دې دوو څیزونو ذکر دی د دجال او د یاجوج او د ماجوج. انجیل کې ګاګ دی ګاګ ورته وایي او په تورات کې ورته غوغ ماغوغ وایي او زمونږ په کتاب کې یاجوج ماجوج نوم ذکر دی. نو هر کتاب کې ذکر دی. نو چې عیسی علیه السلام پیدا شو او د پیغمبرۍ دعوې وکړه نو یهودیانو یې دا دجال دی ځکه ناشنا خبرې به یې کولې ډېر وخت کړي دي لاس به یې پرې راښ برګو باندې به یې لاس راښ کړ جګ جوړ به شو او خلکو ته به یې ویل نن ستاسو په کور کې دا دي نن دا دي دا دي ما تاکلون فی بیوتکم وما تدخرون کور کې چې سیري او ذخیره کوی دی هغې به یې دا خو دجال دی. نو هغې ظالمانو د عیسی علیه السلام د وجلو مختلف صورتونه کړي چې ماشوم او وجې نو مونږ بیبي د بیت المقدس سره کلي دي نږدې ناصره ورته وایي دې هلته پیدا شوې اوس پټې لویه ګرجه د بیت اللحم نو د هغې نه یې په پټه بیت المقدس ته راوستې ځکه بې پلاره پیدا و او پر پټوالي خبرې کړې وې. قرآن شریف کې دا ذکر مور بیبي سره ماشوم دی او هغه مور یې په نیکۍ کې مشهوره وه ځکه بیت المقدس کې اوس هم د هغې حجره شته چې عبادت به یې پکې کوم هغې ته محراب مریم وایي. نو هغې ورته وایي دا د کوم ځای نه دی دا ماشوم راوړه یا اخت هارون ما کان ابوک امرأ سوء وما كانت امک بغیا فاشارت الیه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. یا مریم تو خو د دومره مبارک خاندان ښه دی پلار نیکه دې ښکلي خلک تېر شوی دی دا دې څه وکړه بې خاوند د ماشوم دا د کوم ځای نه راغی. نو دې خدای ته سوال کړو چې خدای ما مړه کړې ځکه ما پورې به خلک تور پورې کوي وایي ځکه چا درنه تپوس کوم دې ماشوم ته اشاره کوه. نو چې دې نه تپوس شو دې زما زه خبره نه کوم روژه مې ده روژه کې به یې خبرې نه وایي ماشوم نه تپوس کوي فاشارت الی قالوا کیف نکلم من کان فی المهد صبیا یو ماشوم چې لا د زانګو د زمانې وي یعنې د تیږی هغه سره څوک خبرې کولی شي چې تپو هغه په خپله ګویانه شو قال انی عبدالله زه د خدای بنده یم آتانی الکتاب ما له به خدای کتاب راکړی وجعلني نبیا زما د پیغمبرۍ فیصله شوې ده وجعلني مبارکا اینما کنتو او زه خدای د برکت خاوند پیدا کړم چې کوم ځای کې واوصاني بالصلاة والزکاة او ما ته حکم شوی دی فیصله شوې ده چې قوم ته به د مونځ او د زکات حکم بیان. نو چې دا خبرې یې واورېدې نو لا خبرې دا دجال دی ځکه دجال به په ماشوموالي خبرې کوي. نو هغه وخت نه یهودیان یې دشمنان دا عیسایان انګریزان او یهودیان دا د دین په اعتبار ډېر لرې دي
د یو بل سخت دشمنان دي او جنګونه یې شوي دي، خو اوس امریکا ټوله د یهودو شاته ولاړه مردار. ځکه دا نن سبا اقتصادیات او دین او مذهب اکثر د پیسو تابع ده او امریکا کې عامې کمپنۍ د یهودیانو دي او د هغوی په سیاست د هغوی اثر دی. نو هغه خپله عقیده یې ورته ټوله ختم کړه. نو که عیسایان چې سړی د چا قوم په باره کې وایي چې ده زمونږ خدای وژلی دی دې قوم یا زمونږ د خدای زوی وژلی دی، نو دا به یې څومره بدي شي. او مونږ عیسی علیه السلام ته د خدای ښکلی نیازبین مبارک پیغمبر وایو، ځکه زمونږ قرآن شریف کې دا دي او زمونږ ښکلی پیغمبر وایي. نو چې عیسی علیه السلام پیدا شو نو دوی وي دا دجال. نو مور هلته کې زه هغه ځای کې ولیدلی پټ ځای کې یو بیت المقدس کې د اسونو تړلو ځای و د سلیمان علیه السلام د زمانې. نو مریم بیبي به په پټه ساته هلته کې هلته یو ځای جوړ دی داسې په ګټو چې دلته بیا هغه ماشوم په پټه سات. بیا یې مصر ته بوتلی دی. بیا چې لږ لوی شو د مصر نه بیا راوسته مور بیبي، ځکه دوی وجه نو اخرین په هیرودس بادشاه باندې پانسي کړی دی د خپل خیال مطابق. دا کراس معنا پانسي کول، دا کراسونه چې په ګرجو باندې یا په مخبرو وایي نو چوف یې کړی دغه ځای فنفخنا فیه من روحنا، د لرې نه یې چوف کړي، چوف نه یې ولاړه شو. نو ملایکه جبریل علیه السلام یې داسې دی لکه د پلار په شان، پلار خو نه دی او مور یې مریم ده. نو د ملایکو شکلونه بدلېږي را بدلېږي، کله په دغه شان د عیسی علیه السلام په شکل کله بدل شو. نو دوی بادشاه سپیان ترې تو شو او شاګردان ورسره و یو 11 کسان. نو هغه مشر پولیس والا پکې ورننوت چې زه یې د کوټې نه راوباسم. چې ورننوت خو د عیسی علیه السلام بره بوت او د هغه شکل په ده باندې پرېوت. نو سپیان ورپسې چغې وایي روزه روزه هلکه روزه که را سړی راوباسه. هغه وایي سړی خو نشته. نو دوی ورپسې ورننوت ویې دی که نه وایي زه نه یم کم بختانه وایي ته نه شکل یې ټول هغو. نو راویښته نو پانسي بیا وایي که دا عیسی علیه السلام وایي په رښتیا نو زمونږ هغه سړی څه شو او که دا زمونږ سړی و نو عیسی علیه السلام څه شو. نو قرآن شریف کې 8مه پاره کې دې ته اشاره ده وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. دوی باندې اشتباه ده او د هغه د مرګ په باره کې په شک کې دي. خدای وایي نه یې وژلی دی نه یې سولی کړی دی، خدای پاک ځان ته پورته کړی دی او دوی په شبه کې پاتې شو. نو چې خدای پاک وایي د خدای د بیان نه څوک رښتو او څنګه یې بوتلی دی هغې نه مونږ نه یو ښه په کړکۍ بوتلی دی، په روشندانې بوتلی دی، شکل یې والا بدن. نو دوی هغه سړی یې وژلی، د هغه سړي قبر دی په بیت المقدس کې او لویه ګرجه ده پرې جوړه هغې ته دوی د عیسی علیه السلام. نو دوی وایي یهودیانو هیرودس بادشاه زمونږ د خدای زوی وژلی دی، خو اوس دې طرف ته امریکا او مردار دا ټول یهودو سره شاته ولاړ دی، ځکه دی اډه او د مسلمان نه یېرېږي، د یهودیانو نه نه یېرېږي. وی لږ دي یهودیان دي ډېر لږ دنیا کې. دوی ورته به خپل خدای وایي. نو خدای پاک داسې عجیبه شان لري چې کوم دوی دجال ګڼه هغه به خدای د هغې دجال د مرګ دپاره مقرر کړي چې کوم په رښتیا دجال او دوی ورته خدای وایي. تاسو وایئ چې موږ به دجال مړ کړو عیسی علیه السلام، هغه تاسو نه شئ وژلی، هغه به ستاسو دجال وژلی. دجال چې خبر شي چې عیسی علیه السلام به په شا بخپې وباسي هلته کې به دجال لارې داسې به ویلي